تاسو څو کسان یو؟ دوه کسان. تاسو دغه سره څومره وخت تېر کړی؟ دوه کلونه په ده باندې ظاهر شوي. 2 کلونه به ظاهر شوي وو. تاسو به دغه څه تکلیف سره کالو؟ موږ دا غورځوالو. ګوښه کوو. نور؟ دا به موږ صرف ګوښه کوالو. دغه ولې مرګي علاج کړو 5 سال یې ورته مرګي علاج کړو. دا ما ته 50 دن مخکې راغلی و. تاسو ما حاضر کړي وو که نه؟ سزا م یاده شي، وهلو م یاد شي. هغې نه بعد بیا تکلیف سره کړی که نه؟ او که بیا راغلو بیا خو به راته سوال نه کوي چې ما وخېږه که نه؟ کلمات رب لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ وعده کړې وه، بیا وعده کوو قسم سره چې دغه رندوکي ته به نه راځو، همدلته به پاتې کېږو. ګرګو ګوتو شم وزت یاله فول بدن وزاله وزت یاله زور سره وزت 5 سال مرګي روش کړو. رحیم دا یو ملګری و، دغه ممیلو غوندې کلیپ مونږ ته واخیستو. محمد اکرام نامه یې و، کوواټ سره تعلق ساتي. کوواټ سره تعلق ساتي. دغه باندې ما 2 جنات راوستو او دغه د 15 کالونه د مرګي والا علاج کړو. دا ما مخکې ویډیو کې ویلو چې مرګي کله لګېږي، دا تقریبا د 3 سال نه 1 ساعت 11 سال پورې لګېږي. د 11 سال نه بعد چې کلم جټکار وسي دا مرګي نه دي، دا جنات دي. دغه ورته په خپله علاج کړو. ډاکټرانو ورته څه ویلا بیا خپله دی وایي. صحیح دی. بس موږ دې ته ډېر علاجونه وکړو، تقریبا 15 شپې وکولو نه دا حالات ورباندې راتله. د لنډ اختر 2مې ورځې وغورځېده، سکوړ بدن یې شال شو، نه یې لاسونه خوڅې شو، نه یې پښې خوڅې شوې، نه یې بدن حرکات کولو. بیا ډېرې ستنې دوايانې ګلجانې بس بیا موته شوي اوس د حاجي صاحب څه بوزو لکه یو بل کنې ډېر زیات علاجونه مو ورته کړي وو. بس بیا د اختر نه بعد بس بیا مو دی راوسته. بس حاجي صاحب بل دی، د پریان دی، بس هغه پاتې بیا خدای پاک راخندې. پریانو حاضري خو ته وویل چې مونږ حاضري کوو. بالکل هغې نه بعد جټکا نه راغلي؟ نه بالکل نه دی راغلی. ډاکټرانو ورته څه ویل؟ ډاکټرانو ویل دې مې مرګیان دي. مرګیان دي. ته وله 5 سال د مرګي علاج وکړو. الله په ګو شفا ورکړه. مطمئن یې؟ یاره اوس په الحمدلله بالکل مطمئن یم. پیغام چاله څه ورکولی شي؟ یاره موږ کلي کې ډېرو کسانو ته داسې ویلي دي، کلي کې داسې کسان ومو دلته څو مو سلوټ شو چا یوه هغه عذر پیش کړه چا بل او پیغام همدا دی چې چېرته چاته دا تکلیف وي هغه ته پکار دی چې دا یې ځان راورسوي. الحمدلله اوس کې خیر سبا کې انم کې مو 50 دن مخکې ته کتلی بیا ورونه جټکا راغلي؟ نه ورغلی بیا هېڅ شی نه ورغلی. مطمئن یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د کومه ویډیو چې تاسو وکړه عزتمندو دغه کاس 15 کاله د مرګي والا علاج کړو د مختلفو ډاکټرانو نه مونږ ته یې راوستو. نو ما پې 50 ورځې مخکې 2 جنات راوستو. اوله ما ډېره سخته سزا ورکړه. دا و چې تاسو کوم کلیپ وکتو دا 50 ورځې بعد ما راغی دا هغه کلیپ دی. هغه جناتو ما په ویډیو کې ویلي چې مونږ بیا نه یو راغلي، بیا جټکا نه ورکړي. نو الله پاک چې کوم دغه شفا ورکړه دا به د ورځې 2-3 ځلې چې کوم دی بېهوشه کېدو او پیریانو به داسې چالاکي کولی چې د مرګي والا جټکا بې راوسته شي. مطلب پې پوه نه شي دا څه د جنات دي. په ډاکټرانو به ګرځول. دا زه په هره ویډیو کې یم چې کله د 13 یا 14 سال نه بعد کله جټکا ولګېږي بېهوشي راسي نو دا مرګي نه دي، دا جنات دي. کوشش کوو چې داسې خلک په علماو باندې ګرځوو نو هغو ته به د دم نه شفا میلوي. په ډاکټر باندې مه ګرځوو. ډاکټر خلاف نه یم زه. مطلب مې صرف دی چې مطلب چې چی ضرورت وي چې هغې مطابق د دغو علاج وشي. مرګي والا علاج هم زه کوم. مطلب په هزارګاو خلکو ته مو علاج کړی مرګي والا، الله پاک شفا یې ورکړي. خو مرګي او په جن کې فرق دی. دا اوس جناتو او جټکاوي د مرګو والا راست الله پاک شفا یې ورکړه. د پاک خبرې تاسو واورېدې. والسلام.